ظالمانو دا تاسو څه کوئ؟ خورئ څکئ، بچي درته ګرځي، بیبي مشته، پلار او مور امي، بیا هم ناشکره. درې ټایم او څلور ټایم خوراک درته میلاویږي، بیا هم ناشکره، بیا هم صبر نه، بیا هم د رب الجلال نه د ناراضګۍ او د شکوې او د ګیلې خبرې. دا کوم ځای ته ستاسو د ایمان ورسېد یار؟ تاسو ولې د خپل دین نه سټډي کوئ؟ تاسو ولې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د صحابه کرام مبارکانو زندگی ولې نه سټډي کوئ؟ چې هغې څومره سختې تېرې کړي د دې دین دپاره او صبر یې پرې کړي، د خوشحالۍ سره یې صبر کړي، خو د خدای د رضا دپاره یې صبر کړي، په هر تکلیف او مصیبت یې صبر کړي. موږ او تاسو لږې سختې ته بیا د ټینګې نه یو، لږ مصیبت او بیمارۍ ته بیا د ټینګې نه یو. یو ټیم نه هره تېره شي بیا د ټینګې نه یو، بیا ګډې وډې وایو. دا څه د بیمانۍ ژوند دی مړه؟ په داسې زندګۍ څه کوئ تاسو؟ تاسو له د خپل ایمان د اجازت درکوئ؟ زه چې څو ورځې ناره تېره کړم او یا زه بیمار شم نو زه به څه کوم؟ بیا ځان به وژنم، بچي به وژنم، مور پلار به وژنم. دا ایمان دی؟ دا خو ایمان نه دی، دا خو بېایماني ده. دا توکل علی الله دی، دا صبر دی. دې ته صبر وایي تاسو؟ دا ډېره غلطه لار ده. ګورئ رب ذوالجلال به معاف نه کي که موږ دا شکوې او ګیلې کوو، صبر نه کوو او غلط قدمونه چوتو. د رب ذوالجلال د ناراضګۍ، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ناراضګۍ، دا تعلیمات موږ له دین اسلام نه راکوي. دا دین نه دی چې جمدي خامخا به در باندې امتحانات راځي. دا ولې تاسو دا آیتونه نه وایئ او نه پې عمل کوئ او نه ترجمې ته غوږ دی؟ ټول نارینه او زنانه دا آیات ځان سره یاد کړئ او بار بار یې روزانه د دې تلاوت کوئ، بچو ته هم د دې تلاوت وښایئ، ترجمه یاده کړئ. ولنبلونکم، او خامخا ضرور به ضرور موږ به ستاسو امتحان کوو. رب ذوالجلال فرمایي بشیء، په یو شي سره، من الخوف والجوع، دا امتحان به خامخا ضرور په تاسو هر مسلمان باندې راځي. د امتحان شکل به څه؟ یره به راځي، د دشمن یره به وي. لا ودرېږه، یره لیدلې نه ده. د یرې تپوس ورشه د فلسطین د ماشومانو نه، وړوړو ماشومانو ورشه یره وګوره، د فلسطین خویندې میندې وګوره. دونه ترقي ساینس وکړه چې تاسو ته هلته دماکه او بم راغورځېږي په بلډینګونو. که خدای دغه اسرائیل یهودیان پلید په ځمکه ننباسي او الله دې په ژوند زموږ سینې یخې کړي. دي چې څومره ظلمونه، ماشومان منډې وهي، دلته بم را پرېوځي، دې ځای نه منډه کړي هغې ځای ته لاړ شي، هلته بیا بمباري بم را پرېوځي، د هغې ځای نه منډه کړي بل ځای ته لاړ شي. نه خوراک شته هغې سره، نه څښاک شته. موریانې شهیدانې شوې په زرګونو، پلاران په زرګونو شهیدان شو، بچی په زرګونو شهیدان شو. او بیا پکې ډېر داسې وي چې الحمدلله، خدایه ستا ډېر شکر الحمدلله چې زمونږ بچی دې شهیدان کړل، زمونږ مور دې شهیده کړه، زمونږ پلار ته دې شهادت ورکړ. ډېر پکې خوشحالي. دا د ایمان د مضبوطیا نښه ده. دې ته ایمان وایي مړه، چې بچی ته قطره قطره پروت وي او دی راغونډ کې په خپلو لاسو. یو ویډیو مې کته په هغه کې یو زنانه د غوښې ورسره په ګوتۍ کې پرتې دي، ګوتۍ داسې نیغه نیغه کوي نیولې. غوښې د خپلو وارثانو، د بچو، د خاوند، د رور، د پلار هغې راغونډوي، د ماشومانو، او په ژبه باندې د الله حمد او ثنا ده. الحمدلله، انا لله و انا الیه راجعون دي. د الله پاک نبیان خوشحاله دي. په تاسو خو لا بمونه نه دي را پرېوتې یار، ستاسو دروازې خو لا بچي او وروڼه او خاوندان شهیدان شوي نه دي، ټوکړي ټوکړي شوي نه دي، په ملبو کې ګیر شوي نه دي چې د راوباسلو یې څوک نشته، د ښخولو یې څوک نه وي بیا. او بیا هم مله ټینګ نه یې یار، بیا هم صبر نشته. په دې موضوع کې هم تاسو بې صبره یې او د رب ذوالجلال ناشکره یې.